مدینی پاک سرورا در نظار وی وی کلا بدر شما د مدینی پاک سرورا در نظار وی وی کلا بدر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. دے ملګری خا دعا د پاره ویلي ضرورت مې ده چې الله پورا کی. الله پاک دې ټول شرعي ضرورتونه پورا کا او الله پاک دې په دې ضرورتونو کې مخلوق تم محتاج کوا. الله دې د خپل خزانو نه ټول حاجتونه پورا کا. نور څه سامان دې او دا کی دي چې یاره دا بګران شي دا په ذخیره اندوزۍ کې راځي دا نه د پکار اسی اتفاقی ګران شي دلانه دی بدل کړي خیال کې مراله نو بیا هغه کې دغه نشته خو که د دې نیت باندې دی خودلی نو دا افراط زر دی هغه پیسې ځان سره ساتلی اصل کې د پیسو ترقی په دې راځي معاشي حالات په دې کېږي چې دا گردش کوي چې گردش نه کوي نو بیا معاشي حالات په خرابېږي په دې وجه باندې د دغه بعضې خبرونه ځان ساتل پکاري. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی د خپل ورونو نه جدا شوی دی او په حصه کې ورته 3 لک روپۍ رسېدلي خو 1 لک روپۍ ورور سره باندې دي او 2 لک روپۍ په چا دا خو د دي نو صرف دومره په جیب کې نه دي. دی د 3 لک روپو مالک دی په د قرباني شته قرباني به کوي چې پیسې ورسره نه وي دا ورسره دي خو د دې داسې مثال صندوق کې ایښودلي په چا چې قرض دي قرض والا به ورکوي او ورور سره یې باندې نو مطلب دی چې په ورور یې قرض دي نو باقاعده قرباني پې کېږي قرباني به چې کوم دی نو کوي ښه دا ملګري وایي چې خوب کې مې داسې لیدلي چې جانماز هغه خور دی خوار طرف ته دی ګنده کوم ځای د جانماز وړي هلته ګندګي خلاف سنت اعمال دی سړي کې ډېر دي دی د خلاف سنت اعمال د ځان نه لر کي ځان د سنتو تابع کي او دا د مانځه په حالت کې یا جانماز وغیرہ دې کې ګندګي لیدل غیر چاپېره دي دا معنا ده چې مونږ کې د سنتو اتباع کمه ده مانځه تابع ده د مانځه پابندي دا چې کوم دی نو هغه موجوده نه ده. دا ملګری وایي چې یو تپوس یې کړی چې بار ملکونو والا قرباني هلته کوي که دلته کوي دواړو کې کولی شي که هلته کوي هلته هم کولی شي او که دلته کې چاته سوال جوابو کې څوک وکیل جوړ کړي خپل رور وغیرہ دلته هم کولی شي څه فرق پکې نه پرېوځي. د قرباني د ساری عمر برابر دی غاښونه برابر نه دي په دې او کېږي دی اصل کې د قربانۍ د پاره 2 کاله د دې میخین ساروي دا ضروری دي چې سخی کټۍ دا دې د 2 کالو وي یو ورځ دې پکې کم نه وي اگر که ډېر سوره وي او ګډه ویزا هغه دې د 1 کالي نو دې کې چې یو ورځ کمي قرباني پې نه کېږي. غاښونه شرط نه دي ځکه غاښونه عام طور باندې څاروی په 3 کاله پس کوي. البته که ستا شک وي چې یاره دا سړی را سره دوکه چېرته ونه کړي نو بیا غاښونه یې وګوره شک یې وباسه خو بهرحال غاښونه په 3 کاله کې که ستا پې یقیني چې یاره دا سړی دوکه باز نه دی او دا عمر د ده به 2 د څاروي به 2 کاله برابري نو بیا قرباني په دغه باندې کېږي. خو دې کې ډېر احتیاط کوئ دا دوکه مسلمان په هغه وخت کې کوي چې کوم وخت کې بل مسلمان ته ضرورت پیښ شي نو بیا ورسره مونږ دوکه کوو. خیال کې مراله زمونږ کوشش دی چې بل مسوي سټ کې مو ووایو داسې ورسره هم ووایو سټ کې ځان والی تاوان یې ځان له ورکړی آخرت یې خپل برباد کړی سړي میخه اغوستې وه د میخې لکۍ نه وه او د بله لکۍ ور قصاب نه پسې لکۍ راوړې وه هغې ورپسې پسې طریقه لګولې وه په ایل پی به یې لګولې وه په سټیپلر به یې لګولې وه په سلوشن ټیپ به یې لګولې وه میخه یې واغسته او ډاټ سن ته یې خېژوله هغه یو د لکۍ نه ونیو چې لکۍ د سره پاتې شو میخه ډاټ سن ته وکړه
نو دې ته خیال کوئ ځکه چې نیمه لکۍ د څاروي نه قرباني دا خو ټوله نه وه ټوله لکۍ نه وه نو دا مسلمانان دي خدای دې معافي وکړي مونږ ډېر کمزور یو د لږو روپو دپاره دومره غټ چې د آخرت دغه ذمواري دی او ډېرو مسلمانانو په خپل سره لو الله دې معافي وکړي دې نه ځان ساتئ ښه 2 کاله شرط دی دا ملګری ډېر ښه خوب لیدلی دی خپل مشر یادوي خپل پیر صاحب خپل استاذ یادوي چې هغه له مې سبزي راوړې ده او بیا مې ورته دا ویل چې ستاسو خو به هم وي خو دا مې د خپله راوړې ما یو بوټی کرلی دی او هغې ډېرې زیاتې تورۍ کړي دي دا ډېر د خوشحالۍ او ډېر د کامیابۍ خوب دی چا چې م لیدلی دی دې مطلب دا دی چې الله پاک به ده ته د خپل استاذ نه د خپل مرشد نه ډېر لوی خیر ورسوي باطني روحاني خیر به ورته الله پاک چې کوم دی نو ورسوي مطلب یې دا دی چې یعنې تاسو سره نیک اعمال شته خو زه نورم کوشش کوم چې تاسو ته د نیک اعمالو در رسولو کوشش کوم یعنې ډېر شاګردان داسې وي موږ ته هم ټلیفونو کې سعودي کې وایي تاله مې عمره وکړه اوس خو عمره ډېره ګرانه ده خو مخکینۍ خبره کوم تاله مې عمره وکړه او بعضې وایي د نبی علیه الصلاة والسلام ته سلام نو هلته کې موبایل کولاو کی او په باب السلام ورشي نبی علیه السلام روضې ته ورسي نو په زوره وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مخکې زه پوهې کړی نو زه وایم الصلاة والسلام علیک یا رسول الله چې دا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا سړی په موبایل اوري خو رسول الله مبارک یې اوري که نه نو لکه داسې نیکان ملګري هم شته شاګردان مریدان چې هغوی تاله مې طواف وکړو تاله مې چې کوم دی عمره وکړه تاله مې 2 رکعته نفل په مسجد قبا کې وکړو دا خبره ده دا هم دغسې ملګری دی چې د ښه کردار دی او خپل مرشد ته هم د نیکۍ رسولو کوشش کوي الله دې وله د دنیا د آخر اجر ورکړي دا الجنة تحت اقدام الامهات بعضې خلک وایي دا موضوعي دی دا خو به کتل غواړي ما ته خو د دې د موضوعیت څه پته نشته او مفهوم ټیک دی خو البته دغه حواله زه تا ته اوس فلحال ځکه نشم درکولی چې ما ته په خپله د دې حدیث هغه حیثیت نه دی معلوم دا به کتل غواړي موضوعات کبرا یا بل کتاب کې انشاءالله زه به وګورم که نو زه به بیا بل موقع کې تاسو ته هغې ویم خو دا خبره چې کوم دی نو زما ذهن کې نشته دی بله دا چې د مور د دې فضیلت دی پکې د مور د قدر احترام خبره پکې ده نو ما ته حواله پوره نه ده معلومه لہذا زما دا طریقه ده چې کومه مسله ما ته زما په شرح د صدر نه او ما ته پوره معلومه نه نو زه د هغې جواب نه ورکوم د هغې وجه دا ده چې نن په دې میډیا باندې داسې خلک راغلی چې تا نه به هیله خپه وښویږي بس سمدست د کافر کوي بیا د باندې کفر فتوه لګوي دا د آخر زمانې وخت راغلی دی نو دې کې خلک چې کوم دی د چا ادب احترام ته هم خیال نه ساتي چې ګینې یاره دې سړي نه به غلطي شوي او ده ته ټلیفون وکړو چې یاره دا غلطي در نه شوې ده دا غلطي د ځان نه وباسه نو هغه ښایي په دې میډیا د پسې شروع وکړي نو داسې نخره باندې وکړي چې نه خدای مني او نه رسول مني د دې وجې نه زما دا کوشش چې کومه خبره ما ته باقاعده د کتاب نه معلومه نه وي نو زه د هغې جواب نشم ورکولی ښه دعاګانو ډېرۍ ده او دعا د مور قبلیږي د مور خدمت کې الله پاک د دنیا د آخر خیرونه ایښودلي دي اولاد د زړه ټوکړه ده نو د مور تلل د دعاګانو هغه مرکز ختمېدل دي نو لوی درد او لوی غم رسېدلی بل بچی مړ کېدل نو دا د زړه ټوکړه ده د حدیث مبارک کې راغلی دي
چې عزرائیل علیہ السلام کله د یو معشوم نه روح والی او بیا دې د الله دربار کې حاضر شي نو الله جل شانه ورته وی اقطعت قطعه قلب عبدي تا زما د بنده د زړه ټوکړه را پرې کړه چې الله او ته د زړه ټوکړه ویلې ده نو دا ډېر محبوب وي دا بچې فلذة کبد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته د جګر ټوکړه ویلې ده لہذا لوی غم ته رسېدلې الله پاک دې دیتا صبر نصیب کی دغه بچې دی الله پاک د آخرت د پاره شفاعت کوونکې وګرځي او دغه مور بیبي دی الله پاک کامل مغفرت نصیب کی الله هم دنیا آخر خیسته کا دعا د پاره نو دا بعضې خبرې داسې وي چې یو به دا کوشش کوي چې په دې مجالسو کې زمونږ په دې مجلس کې خصوصا د یو چا نوم ما اخلئ یو سړی مه ټارګېټ کوئ چې فلانی داسې وایي ځکه چې بیا د خولې نه خبره وځي نو ممکن ده چې غیبت پکې راشي او غیبت ډېر عظیم الشان جرم دی ډېره لویه ګناه ده نو د هغې نه هم کوشش کوئ بل دا بعضې مسائل داسې وي چې هغه مونږ خو احناف یو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک حق و بیانو د مخالفینو که هغه د هر مسلک سره تعلق ساتي د هغې بیان ته ضرورت نشته مونږ عام خلک یو بس چې د خپل مسلک مسلې زده کو دا هم ډېره لویه توره ده پاتې شو دا چې دا علما شته دی چې هغې تکړه هغې مناظرې کوي نو هغه شته دی الحمدلله زمونږ د دیوبند علماو کې تکړه تکړه او دې ته خپل زندگی وقف کړې ده چې څوک امام ابو حنیفه رحمه الله باندې اعتراض کوي یا زمونږ په نورو ائمه او مجتهدینو باندې هغې ته سپک ګوري نو د هغې دپاره علما الحمدلله ډېر کره کره علما هغه شته دی د ټولو علماو دغه ډیوټي ذمواري نه وي ګرانه وي ځکه چې یو سړی به یو فن کې مهارت لري بل فن کې به مهارت نه لري په دې لحاظ باندې موږ به خپل مسلک بیانو نو که څوک په چا بد لګي نو خدای دې پوهېږي که په چا بد نه لګي ښه پې لګي موږ مثبته خبره به کوو کوشش تاسو هم دا کوئ چې مثبته خبره کوئ منفي مه کوئ منفي دا چې پلاني داسې ویلي پلاني داسې ویلي پلاني داسې ویلي دغه ځان له په روغ سر د هغونه مه ږدئ او زمونږ علما شته مناظرین علما جید علما کلک علما د هغې نه چې کوم دی دغه کوئ دا رهنمایي اخلئ دا ملګری وایي چې زه چا خوب کې لیدلی یم چې خانه کعبه کې ناست یم تلاوت کوم او غیر چاپېره رانه لوګي دي مطلب دا چې تلاوت په اخلاص سره کوه او دا تلاوت چې کومه دی هغه برکت دا دی چې الله پاک ته دغه اور نه او دغه لوګونه د هغې نه بچ کړی نو تلاوت پابندۍ سره کوه او صحیح الفاظ سره قرآن وایه